أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے لا تدخلوا بیوت النبی مداخلے گئے من نوزی کورونو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا الا ان یؤذن لکم الى طعام مگر پہاغ وقت تللیشی چی اجازت در کرلیشی تاسو تا الى طعام د خوراک د پارا غیر ناظرین اناہو ندیئی تاسو انتظار کون کی د پخیدلو ولیکن اذا دعیتم لیکن ہاغ وقت چی ابلل شیطاسو اغوخت شیطاسو فدخلو نو پس ننوزی بیا تاسو داخلے گئی تاسو فاذا طعمتم پس ہر کلچ خوراک وکی تاسو روٹی اخری تاسو فانتشرو نو پس بیا خوارشی تاسو ولا مستأنسین لحدیث او ندیئی تاسو ناس شوق لرن کی لحدیث د خبرو ان ذالکم بیشک دا ناس تستاسو یا دا خبر کول ستاسو کان یؤذی النبی دا تکلیف رسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فیستحیی منکم پس حغ حیا کوستاسونا واللہ لا یستحیی من الحق او اللہ تعالی نپریگ دی بیان دا حق لرا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا او ہر کلا چتا سغوالی دی بیبیانو دا نبی علیہ السلام نا متاعا سسیز لرا فَاسْأَلُوهُنَّ نپس غوالی تاسو دا دوینا من وراء حجاب شات دا پردینا ذالکم دا غوختل شات دا پردین استاسو دا پارا اطهر لقلوبکم دا دیر پاکون کی دا زڑن استاسو لرا وقلوبهن او زڑن دا دوی لرا وما کان لکم او ندی جائستاسو دا پارا ان تؤذو رسول اللہ چی تاسو تکلیف ورسوی رسول دا اللہ تا ولا ان تنکحو ازواجہو او ندی جائستاسو دا پارا چی نکاح وکی تاسو دا بیبیانو دا دسرا من بعده ابدا ورستو ددنا ورستو د نبی علیہ السلام د رحلتنا ابدن حس کلا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بیشک دا کار یعنی دا تکلیف رسول نبی علیہ السلام تا یا نکاح کول د بیبی د دسرا کان عند اللہ دے دا پنز دا اللہ باندے عظیما لوی گناہ لوی کار دا گناہ ان تبدو شیئن کچریخ کارکوی تاسو یو سیز لرا او تخفوہو یا پٹوی تاسو یو سیز لرا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پس بیشک اللہ تعالی دے پا ہر سیزبان دے پوہا عالم لا جناح علیہن فی آبائہن نشت دے سگناہ پا دے زنانو باندے پا پریخودلو دا پردے فی آبائہن
په باره د پلارانو د دوی کې په حق د پلار خپل کې ولا ابنائهن او نه په باره د زامنو د دوی کې ولا اخوانهن او نه په باره د رونو د دوی کې ولا ابناء اخوانهن او نه په باره د زامنو د رونو د دوی کې یعنی نه په باره د وریرونو د دوی کې ولا ابناء اخواتهن او نه په باره د زامنو د خویندو د دوی کې یعنی نه په باره د خوریونو د دوی کې ولا نسائهن او نه په باره د زنانو کې یعنی د نور مومنانو د بیبیانو نه که یو ښځه پرده ونه کړي نو هم پې ګناه نشته ولا ما ملکت ایمانهن او نه په باره د هغې وینځو کې چې مالکی دي خلاصونه د دوی یا مراد ترې ماشومان غلامان که یو زنانه د خپلې وینځې نه یا د خپل نابالغه غلام نه پرده ونه کړي نو په هغې به هم ګناه نشته واتقین الله او ویریږئ تاسو د الله نه یا ځان بچ کئ تاسو د نافرمانۍ د الله نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشکا دے اللہ تعالی په هر سیز باندې گواه په هر سیز باندې حاضر ان الله وملائکته بشک الله تعالی او فرشتے د هغه یصلون علی النبی درود وای په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې صلو علیه تاسو هم درود وای په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسلموا تسلیما او سلام کوي تاسو په سلام کولو سره ان الذين يؤذون الله ورسوله بشک هغه کسان چې تکلیف رسوي الله تا او رسول د الله تا لعنهم الله فی الدنیا والآخرة لعنت لګلې دے الله تعالی په دوی په دنیا کې او په آخرت کې وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کړی دی الله تعالی د دوی دپاره عذابا مهینا عذاب سپکونکې رسوا کوونکې والذین یؤذون المؤمنین او هاغ کسان چې تکلیف رسوي مؤمنانو سړو ته والمؤمنات او مؤمن خزو ته بغیر مکتسبو بغیر د هاغې سنا چې کړي وي دوی بغیر د څه ګناه نه یعنی بلا وجه بے قصورا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا نو پس یقینا بار کړي دي دوی بهتان لرا او گناه ښکاره لرا په خپلو ځانونو